چې ملګري څرنګه چې خبره وکړه چې څرنګه ملګري خبره وکړه چې الله تعالی ډېر ډېر شکر ده چې موږ انسانان پیدا کړي، یعنی دغه ځناور په دنیا کې که موږ ځناور پیدا کړي وو بیا به موږ څه حالت وه، او چې موږ انسانان پیدا کړلو نو انسانانو کې بیا موږ مسلمان په کور کې پیدا کړلو، دا پکې نوره ډېر زیات شکر او بیا موږ ته کلمه چې کومه ده د مور په غېږ کې موږ ته راکړله او په هغې کلمې باندې موږ څه نه څه خو روان یو او نوره ځان باندې پوهوو. د دې دپاره موږ الله تعالی منتخب کړلو او اوس مو جماعتونو په جماعتونو باندې مو ګرځوي چې د دې کلمې موږ ته لږ کې ډېر سمج روشي. خو دا سمج چې کوم ده لکه څرنګې چې صحابه کرام ته وه داسې سمج خو په د نن دنیا کې ډېر مشکل ده، خو بیا هم موږ لګیا یو چې دا کلمه موږ زړونو ته ورننوځي. دا کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله، الله نه سوا بل څوک د عبادت لایق نشته او محمد صلی الله علیه و آله وسلم د الله رسول ده. او دا کلمه موږ نه دا غواړي چې د موږ په زړونو کې دا یقین پیدا شي چې کوم څه چې کوي الله یې کوي او د الله د ارادې د الله د اجازت بغیر انسان یا بل څوک مخلوق هیڅ نه شي کولی. څوک یوه پاڼه چې غورځېږي د بوټي نه دا د الله تعالی په امر سره غورځېږي، د هغه په اجازت سره غورځېږي. دا هوا چې چلیږي د الله تعالی په امر سره چلیږي. دا سترګه چې رخېږي د الله تعالی په امر سره د حکم سره الوځي، او چې دا پرېوځي دا د الله تعالی په حکم سره پرېوځي. د مځکې اسمانونه او کوم څه چې په دا اسمانونو لاندې دي او کوم څه چې په دا مځکې باندې دي دا هر څه دا الله تعالی پیدا کړي دي او الله تعالی طرف ته به واپس ورځي. دا ټول د الله تعالی په خزانو کې، نو دا به الله تعالی ته واپس بیا ورګوټي شي. نو دا چې د موږ ایمان جوړ شي په لا اله الا الله باندې او محمد رسول الله، یعنی چې موږ ته کوم څه د الله حکمونه دي، کوم څه چې الله تعالی د موږ نه غواړي چې موږ وکړو، هغه موږ د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې موږ ته کومې طریقې ښیلي دي په هغو طریقو باندې موږ هغه حکم زوی ته ورسوو او چې کوم څه الله تعالی موږ نه غواړي چې موږ وکړو هغه د موږ حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په طریقو باندې وکړو. ویلې چې الله تعالی ته همدغه طریقې قبول دي، دې نه علاوه اوس یوه طریقه هم الله تعالی ته قبوله نه ده. نو په دغو طریقو باندې چې موږ ځو، لکه څرنګه چې مو وویل چې الله تعالی ته صرف د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم طریقې خوښې دي. موږ چې کوم څه حکم زوی ته رسوو نو هغه به موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې به موږ رسوو زوی ته. او د نه علاوه نوره چې څومره طریقې دي هغه الله تعالی ته نه دي خوښې، یعنی موږ کامیابي په دې دنیا او په آخرت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په طریقو د الله حکمونه منل دي او په دې کې د موږ کامیابي ده او په غیرو طریقو کې د موږ ناکامي ده. ملګرو دا کلمه داسې ده چې دا چې چا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مفهوم ده چې داسې څوک نشته چې هغه دا کلمه زړه اخلاص سره وایي او د باندې د دوزخ اور حرام نشي. نو چې دوزخ اور په باندې حرام شو خو دا جنتي شو، نو دې کې بل هم داسې یو حدیث ته چې هغې مفهوم ده چې افضل ذکر چې کوم ده دا کلمات لا اله الا الله، او بل یو حدیث ته چې هغې مفهوم ده چې
هر یوې چارې دپاره یو حجاب یعنی یو رکاوټ شته چې هغه اسمان ته خیږي، یو رکاوټ شته. نو دا کلمه چې کومه ده او د پلور ده او د خپل اولاد دپاره دې کې هېڅ رکاوټ نشته، دا سیده عرش ته خیږي. الله تعالی عرش ته مخامخ دی. نو بل حدیث ده چې هغې مفهوم ده چې چا چې دا کلمه سل ځله په ورځ یا په شپه کې ویله نو هغه به د یعنی دغه د خپل هغه جوړ کړل وظیفه جوړه کړه چې دا سل ځله په ورځ کې او یا په شپه کې دا یایي، نو دا به د هغې ورځ باندې چې کله مړي د قبرونو نه ارچیږي دا به داسې ارچیږوي الله تعالی لکه څوارلسم شپېږمه. نو څوارلسم شپېږمه ډېر شوشته وي، ډېره زیاته روانه وي، نو چې په دې طرز باندې به دا مخ نه نور خیږي، ده نه به نور خیږي. نو بل حدیث ته وایي چې یو صحابي ده هغه وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یعنی هغه ورځ باندې چې کله یوسف کتاب وي نو په هغه ورځ باندې به د تو باندې د شفاعت ټولو کې زیات حقداره به څوک وي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم یې وایي چې هغه چې چا د زړه اخلاصه دغه کلمه یادي، یعنی اخلاص سره. نو پښتنه وینه وشوه چې یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اخلاص سره کلمې څه مطلب ده؟ یعنی چې تو د بدو نرمانی کی او په شو دې روان کی، نو دغه اخلاص سره کلمه یادي. حضرت موسی علیه السلام یو ځلې الله تعالی ته وویل چې یا الله ته مو ته داسې یوه وظیفه وکړه چې زه هغه یایم او تو کوندې تو ته در نږدې کېږو دغسې تو یې مو سره مینه جوړېږي، ته مو ځان ته دغسې نږدې کوې. نو الله تعالی یې ته وایي چې موسی ته یا چې لا اله الا الله. نو موسی علیه السلام یې ته وایي چې یا الله دا خو زه ټولو خلکو ته دغه یم او ټول خلک دغه یي چې څوک یې مونږ لري هغه دغه یي لا اله الا الله. دا خو د ټولو په ژبه باندې ده، نو مو دپاره داسې خصوصي وظیفه وکړه چې هغه صرف یې مو دپاره وي. الله تعالی بیا ورته وایي چې موسی ته دغه کلمه یایه لا اله الا الله. نو موسی علیه السلام بیا ورته وویل، نو الله تعالی ورته وویل چې موسی دا اووه وړه اسمانونه او دا اووه وړه مځکې او کوم څه چې په دې کې دي دغه ټول چې روغلې په تلې کې یوه څنګ ته یې وچوي او بل څنګ ته دا کلمه وچوي، نو چې دا کلمې ولا څنګ چې کوم دا به دروند شي او دا اووه وړه مځکې او اسمانونه او کوم څه چې په دې کې دا به چې په هغو کې داسې ډېږي. نو دا دومره برکتي کلمه ده، دا دومره وزني کلمه ده او دې باره کې چې یو کس به وي هغې به دومره ډېر ګناهونه کړي وي چې دومره ډېر رجسټرې به د هغې د ګناهونو نه ډکې وي چې هغه به تر د اسمانه رسې به یو رجسټر وي، یو کتاب هغه به د اسمانه رسې وي او دا به الله تعالی روغوړي ورته وایي چې دا وګوره دا څه شی دی، دا چې ته تو سره چې ته دغه دا دوې فرشتې به چې تو ته درتللې وګوره فرشتو چې یو ځل دا 12 غنټې ډیوټي په چا باندې د دوې فرشتې وکړي هغې باندې بیا تر دې مرګه رسې هغه فرشتې بیا ډیوټي نه کوي، یعنی نوې فرشتې پر سي. یعنی تو سره دغه فرشتو چې ته ظلم خو نه ده کړه، تو سره چې ته دشمني خو نه ده چې تو پسې وچپنه کې د ګناهونه لیکلي تو نه یې کړي، دا به رجسټر وکړي وي چې نه دا مو کړي دي. نو چې اوس یایه اوس څرنګې چاله چې فرشتو تو سره ظلم نه ده کړی، ته په خپله دې ګواهي کوې چې موږ کړي دي، نو اوس به څرنګې چال کوو؟ نو یې چې الله نو چې زه خو نه پوهېږم خو دا ګناهونه خو موږ کړي دي، زه څه ووایم په دې کې؟ نو الله تعالی به یې ته چې صبر وکړه، نن به تو سره څه ظلم نه کېږي. داسې یو کاغذ به روخلي په هغې باندې به دا کلمه لیکلي وي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، یا شهادت کلمه چې د کې ویلي وي چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. نو دا چې تو مو سره یو امانت پروت ده چې کسو چې دا څه کوي
هغه ټول رجسټر هغه به په تلې یوه څانګ کې وچوي او دغه کلمې کاغذ به بل څانګ کې وچوي او چې وکسي نو کلمې څانګ به دروند وي هغه به لوندې ټیټېږي دا ټوله رجسټر چې کومې دي ګناهونه دغه څانګ به پوسخېږي نو الله تعالی به وایي چې دا وګوره نن تو دا هغه کلمه چې کومه ده د تو په د ټولو ګناهونو باندې غالبه شولی تو تلې څانګې چې کومه ده ټیټ کړه نو څه ته وبخښه شولې ته جنتي شولې نو ملګرو دا کلمه ډېره زیاته د هغه ولادو دا ډېره برکتي کلمه ده دا کلمه چې کومه ده چې موږ څه وخت ویایو نو د دغې کلمې په موږ باندې داسې پنځه غرشي یعنی فرضون پنځه شیونه باندې فرض شي یو خو دغه ده چې موږ دا کلمه ویو دا یو ځل په د ژوندونه کې یعنې دا ضروري ده نو دا کلمه چې موږ څه وخت ویله نو د دې پهله موږ الفاظ صحیح کړو لا اله الا الله محمد رسول الله دا الفاظ موږ صحیح کړو بیا دې په معنی باندې موږ ځون وایو دا دریم چې الله نه علاوه بل څوک د عبادت لایق نشته او محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی الله رسول ده دا دریم سوال چې دې په معنی باندې موږ ځون وایو اوس څلورم دا ده چې دې کلمې لوندې موږ خپل ژوندون تېرونه د کلمې لوندې ژوندون داسې شول چې موږ به د الله حکمونه منو او حکمونه به موږ سار ته رسوو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په طریقو باندې نو الله حکمونه چې کوم دي دغه کې خو بیا پنځه ارکان چې کوم دي دا په موږ باندې فرض شي او دا به موږ په هغې طریقې باندې موږ منو چې کومه طریقه موږ ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ښیلې پنځم دغه ده چې دا کلمه به موږ په دې باندې چې په خپل عمل شروع کړو یا نه مو یې شروع کړه خو دا کلمه موږ ته ورسېدله دا به موږ بل ته خامخا رسوو دې چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا فرمایلي چې کوم څه چې تاسو د موی ژبې اور وو دا باندې تاسو خپل ځون پوي کو ځون سره محفوظ کو او بل کس ته یې ورسوئ نو دا خو د دغې کلمې دا شوله چې څه وخت موږ دا کلمه ویله نو ګوره موږ باندې پنځه ارکان خو فرض شول یو حج دا چې هغه د امیرانو چارو پیسې وي د سره خو ټیک په ژوندونه کې یو ځل دا چې فرض ده نو دا خو او که پیسې وي د سره خو ښه کني معاف ته ده بل دا زکات ته هغه د مالدارو خلکو چار دو که د سره مال و دولت وي هغه په کور کې یو ځل ده په ویر کې زکات کني بیا د معاف ده رضا په هر امیر او په غریب باندې فرض دو خو هغه په کور کې یو ځل ده څلورم چې کوم ډېر اهم ده رکن هغه ده المنځ ګوره المنځ په مکې کې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته معراج په موقع باندې اوس په اسمانونو کې دا تحفه په طور باندې ورکړې ده او دې نه مخکې ډېر زیات صورتونه په مکې کې راغلي دي نازل شوي دي یعنې مو بله ځای ګڼم نو دا تقریبا شپږ باندې اتیا 86 صورتونه په مکې کې نازل شوله نو دغه 86 صورتونه او چې څه وخت د لمونځ اطلال نو دا د معراج په موقع باندې یعنې د هجرت نه کول دوه مخکې خبره ده نو 14 کول رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته په مکې کې تېر کړي نو د هجرت په 14 کول نه پس هجرت ته کړه لاس کول یې په مدینه کې تېر کړي نو لمونځ چې څه وخت فرض شول نو د صحابه کرامو مکمل ایمان جوړ دا شپږ اتیا صورتونه چې نازلېدل دا ټول د ایمان والا بیا مدینه کې چې کوم صورتونه نازل شوي دي
دغه پنځو احکامو ولا دي د سره د جهاد ولا دي د سره دغه ټول. نو خبره مې دا کوله چې لمونځ په ټولو کې داسې یو فرض ده چې موږ باندې چې څه واسې موږ کلمه ویله چې په کوم ټایم باندې موږ ویله نو هغې نه پاس چې کوم یو ټایم دی لمونځه ده هغه لمونځ په موږ باندې فرض ده او موږ به یې کوو. په ورځ کې 15 ځله لمونځ ده او دا به موږ چې کومه طریقه موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښیلې چې بھائی دغه لمونځ چې کوم ده دا دپاره پهله موږ ځان پوه کوو او داس به کوو جمعې به پوه کړي کومه طریقه چې د موږ ته ښیلې په هغې طریقې باندې به موږ اول لمونځه ته چې درو نو موږ به هغه طریقه اختیاروو چې موږ ځان پوه کړو. هغې نه پاس به بیا موږ دلته کې په لمونځه باندې به درو او بیا دا موږ ته ویلې شوي دي چې تاسو بهتره دغه دو چې تاسو په جامع سره لمونځ په جماعت او دې باره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې حدیث مفهوم داسې ده چې مو په امت باندې ټولو کې پهله لمونځ فرض کړه شوی ده. لمونځ حکم ټولو کې پهله غوړه ده نو ټولو کې پهله به د دې حساب په هغې باندې کېږي. نو بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې مفهوم یې داسې ده چې چا چې لمونځ صحیح شول د هغې به ټول اعمال صحیح شي، هغې به ټول اعمال صحیح وځي او چا چې په لمونځه کې ګډوډي راووته هغې به په نورو اعمالو کې هم ګډوډي راوځي. نو لمونځ چې کوم ده دا یو قسم ته موږ ته یوه پیمانه جوړه شوې ده چې تاسو خپل لمونځونه صحیح کړو. نو دې وجې نه یعنی چې تاسو به خپل لمونځونه یعنی خشوع او خضوع سره به یې کوو. لمونځ چې څرنګه صحابه کرام به کول اوس هغه شان لمونځ خو ډېره مشکله ده خو موږ ته په چار داسې ده چې موږ هغسې لمونځ وکړو. نن موږ د خپل لمونځه په ذریعه سره هېڅ شی نه شو کولی که نه یعنی موږ لمونځونه هغې سطح ته نه دي رسېدلي چې موږ صحابه کرامو غوندې یعنی خپل ځان ته لکه څرنګه چې موږ په د بیان کې تېروو چې اوړه نه وویل که نه نو دوی وویل چې ته اودس وکړه ښځې ته وایي زه به اودس وکړم لوړ به شو لمونځ به وکړو نفلونه به وکړو الله نه به وغواړو چې یو ځل یې وغوښتل نه وایي چې بیا به وایي چې بیا یې وغوښتل بیا یې دغسې وکړل بیا درېیم ځل ته بیا چې کتلی نو چې چکۍ لګیا وه چلېدله ټول هر څه شاید ډک وو. نو دا څه شی دا د هغو لمونځ و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ته ښیلی و چې دا لمونځه په ذریعې سره تاسو هر څه کوای شو او دوی په هغې باندې ایمان وه دوی لمونځونه هغې سطح ته رسولي. نن خو موږ ایمان مدعا په دغې شي باندې خو موږ یې کوای نه شو. نو دې دا مطلب ده چې موږ لمونځونه هغې سطح ته نه دي رسېدلي. موږ دعا وغواړو دعا مو نه قبلېږي ویلې چې موږ زړونو ته دا شاعر ننوته نه ده. پهله خو موږ د الله پهچان وکړو چې الله څه شی ده یعنی الله څومره لوی ده هغه څه څه کوای شي څه څه نه شي کوای. نن خو موږ دغه دو چې سار مې خوږېږي یا پیناډول دې خوړلي تبه مې کېږي چې ته ډاکټر ته دې ځون شیله ده یعنی که ډاکټر ته موږ ځون وښیو خو تسلي مو وشي. دا اوس چې نن کومه خبره کېدله په دا 2 غنټې تعلیم کې چې ویلې چې یو کاس و جماعت ته لوړل مخکې خو به خلک جماعت کې به مسافر و پنډېدل به نه چې مولا و هغې ته چې تو چې غدې نه نو اعتکاف ما کوه چې چا تو ته غدې کرا یعنی مړی مړی دراکتے نه غدې نه نو اعتکاف کې مه کښېنه. نو یو ځل یې ورته ویل بیا یې ورته ویل بیا یې ورته ویل اخر هغې سړي ورته وایي چې نه مو سره چې دلته کې یهودي دکاندور دی چې هغې مو ته ویلي چې تو ته به ځئ چې مړی به زه در لږه فکر یې ما کوه ته اعتکاف کې کښېنه. نو مولو ورته وایي چې بس بیا خو ډېره ښه ده چې تو تر لږي که نه. نو هغې ورته وایي چې ته ساری چې دغو خلکو ته
امامت کولو قابل هم دی. ویلې چې ته په یوه یهودي باندې خو تو بروسه وکړه چې هغه مو سره هغې وعده وکړله، نو مو ته وایي چې هغې مو سره وعده کړې، نو ته په الله باندې دې بروسه نشته چې هغه چې زه هغې ته په جماعت کې زه په اعتکاف کې کښېنه هغه به دې مو بندوبست کوي. نو خبره دا ده چې اول خو موږ یعنی شروعونه موږ دا کتلي دي چې ابا مې دغه دیني پیسې مو ته روکړلې او زه دې کونه ته لوړله، مو په پرمیټ په باندې وخوستل، ټانګرې مې په وخوستله، خوږه مې په باندې وخوستل. زه مې ابا ته وایم ابا مې لوړ شي بازار ته، هغې نه مو ته یوه جوړه روړي، پیسې ولګوي جوړه، بیا مې ادې سره یی چې یاره په 50 روپۍ مې جوړه وې ته وړله یا مې په 15,000 وې ته وړله، په پیسې دي ټولې پیسې چلیږي. نو نن د موږ د وړي کولي نه په دغو پیسو باندې موږ ایمان دغو پیسو دي پوره موږ د دغې ځای نه څو ډېر خلک په امریکې کې پروت ته، ډېر خلک په انګلینډ کې پروت ته، ډېر خلک په عربو کې پروت ته، دغو پیسو دي ته موږ یو ملګری وم دغه د تبلیغ والا وم، زه په دوبۍ کې وم، ټکسي مې چلول په هغې ملک کې. نو موږ په جماعت ته دا روغلل، مو ته پته ولګېدله چې یاره دا خو موږ کلي ولا کاس پکې ولا. نو زه ویرغلم، نو دا بیان ته زه ور ورسېدلم، بیان کې وشه د خبره کوله یی چې تاسو چې دلته کې پیسو ګټنو تر ولیو چې موږ پیسو لګونه کوو، موږ چې پیسې لګو او تاسو چې پیسې ګټو، یی چې فرق صرف دغه ده. نو دغه په الله باندې توکل ده چې الله به مو ته راکوي، زه په الله باندې توکل کوم. موږ یو امیر و دغه د هغه پیژنې د ګمبټ تاسې بدور صاحب معذوره ده، هغې سره زه په جماعت کې وم. نو هغې ګمبټ والا خلکو هغه وویل چې په موږ کې یو کاس و او اوس ښایي چې شته د کونې ده، د هغه چپلو د کونې ده پیزارو، یو چې پیرایر وکړله د اختر موقع وه چې به اوس اختر ته یو اختر ده بل اختر ده د دې پیرې کې خو به چې ښه ګټه وشي ښه ملګره لاور نه وکچیته نه یې چې پیرار وکړله سامان یې چې کښېښول په دې کونه کې دی چې سامان کښېښول او دلته کې چې ملګري یې ته راغلل چې 4 میاشتې وشه دا یې چې سامان یې کښېښول سره یې خلاص نه و، شټر یې بند کړل، تله یې ورپسې ولګوله چې څه چې ځو د قربانۍ ته کسه. نو یې چې لوړل 4 میاشتې یې تېرې کړلې چې هغې مخې نه راغلل، یې چې اوس شټر یې چې څه وخت یې خلاص کړل، اوس د جړنې نیوله ده، یې چې ګردې دي وینه څنډي یې، او چې اوس دا سامان مامان چې کوم د اول خو په دیکون مې ته صفا کوم، بیا به دا سامان پای کښېږدم، 4 میاشتې بند ده دیکون. نو یې چې دا په دغې باندې لګیا ده چې یو یې ته ده پجیرو ده که کوم یو ګاډه ده، دا څه بلو ده مړه ده، دا غټ ګاډي څه دي، دا غټ ګاډي څه دي مړه موږ ته خو یې نومې نرسي یا. نو دغه یې چې مې ته ودرېده، یې ته ترکوز شول چا مې ته ښیلی وم چې ته چپل لټوې چې دا دیکونې چې ډاک ډوک ته یې چې که نه پیرایر کړی دی ډاک ډوک ته. نو ته یې چې تو سره چپل یې چې دي چې او چپل خو شته، یې چې څرنګه یې چې کومو خولې یا خو مو چې سامان در خلاص کړی نه ده، او چې کومو خولې ورته وایي چې بهی دغه څومره رینج پرې وکړي، چې څومره رینج نه چې دا ټول دیکون در بیه کوه چې څومره به یې وخولې دغه یې چې ویلې څه بلو دو، یې چې سیلاب ورغوله ده په سیلاب ولا ته چې دا چپل مپل چې زه اوس ټول خوله ګردوی هغو باندې تقسیموم. نو چې دی صوب ته ولګول چې دمره خو مو پیرار کړی، نو دغې کې چې مو ته دمره منافع میلاو شي او ښه ټیک تو. نو چې هغه یې صوب هېر کړی چې هغې هغې ځای کې چیک نه چې کیش یې چې داسې پیسې یې وګڼلې چې ګاډه به روشي، هغې ته دا ټول مول یې روچوه په ګینټه کې. نه د دا ټول مول الله تعالی خاص کړل، دته یې منافع پکې ورکړه. نو دا وی یقین په الله باندې چې یقین دې جوړ شي. موږ خو داسې یقین ده چې یاره چې دغه چار زه سار ته ورسوم که نه، بیا چې دا چار مې سار ته نه وي رسولی زما پورې نشه وته. حضرت ابراهیم ادهم رحمت الله علیه یو ستر ولي اولاد تېر شوی ده، د پهله بادشاه و. بیا دا د بادشاهت نه څرنګه یرغه شول چې یو فقیر و داسې ګرځېدل، د مال ته راغلل، یې چې اوښ مې ورکړی چې اوښه مې ورکړه د اوښه لټوم، یې چې اوس دربان مې ته یې چې لیوانای که څه یې چې دا د بادشاه محل ده، دا د بادشاه دربار ده او ته یې چې دلته کې اوښون لټوې،
یې چې ځای چې دا دې باندې پوسای چې مو وشه دو چې چې زه لټاو دې مال تر شي وکړ هغه بادشاہ ته ولته کې غویر کړل ابراهیم او دم رحمت الله علیه ته هغه ته چې به تاسو تاسو چل دا هغه ته چر پرې ډو دالي وانه دا چالي وانه ده چې هغه کړای چې څه په نو چې مو وشه ورکړو چې دا زه ته په محل کې لټاو چې مو په محل کې وشه ته چارو دا به بادشاہ محل دا بادشاہ دربار دا او چې یې چې نو چې وشه ته په محل کې نشي پته کې دا نو به ته الله په دغه په محل کې څنګه لټای الله دې پر هغه وځي چې ها چې په دې مال کې چې ته الله خو نه مینې ته کما کلی که زه کما کلی چې دلته کې ته لګیا چې زه خدای لټم نه چې هغې ساتي چې هغې خپله بچوي پرېښوله ووتل هغې نه پاس ابراهیم ادم یعنې ټوله بچوي پرېښوله یوه ټیټي پیسه یې ځان سره ونه پوستله مجبور او محتاجه حالت کې ووته ځنګلو ته هغې ځای کې دا یی چې الله لیار کې چې څوک اوځي نو چې الله تعالی چې علم نه دا ویته په چار چې کوم د سره ډېر علم وي به دی الله په لیار کې اوسي چې علم الله تعالی ورکوي ده اوس نه په مدر نزول خو نشي ته القا کوي چې وحي نازلېږي او وحي نزول چې کوم دا بادشاه ده خو تو ته په سوچ کې دی چې القا دې ته مشرون یې چې القا پکې نو داسې یو غټ ولی الله بل ذوالنون مصری دې باره کې خبره چې دا د بادشاه په دربار کې و ډېر امیر کبیر یعنی هغه دربار کې وزیر و نو دا الله تعالی بس دا غو چې بس الله تعالی دا هغه دربار پرېښوه چې زه الله لټوم ووتل د سره پیسې نشته ارتلال ښه شای لباس دا اچوله ده او چې یوه تاویرداري مزدوره هغه ته چې ته به څه شي مزدوره وکړې بل تاویرداري مزدوره چې ته به څه شي مزدوره وکړې خو دا راونده یو ځای کې دا اوس مځکه کندریای شي چې څه بالو پکې جوړېدله خو مځکه کندریای شي دا ورته کې مزدور نه پوښتنه کوي چې یاره دلته مزدوره میلو شي چې هغه کس ته هغې سره پوښتنه وکړه هغې داسې یې ته کتلي چې ډېر نازک پلسونه دي ډېر نازک یې ته به څه مزدوره وکړې خو دا خو یې چې الله یې ته مو ته د غونه چې کامې روکه خو چې مزدوره مو ته روکه یې چې ښه یاره دا مزدوره یې کړې دو ټوله ریزه خېدو کې مزدوره کړې سامان هغه کې دا و چې بهی څوک ته چاته چې څه سامان میلاو شول یعنې مځکه کندري څه سامان ورته میلاو شول نو دا به یوه زوی کې جمع کوي یوه زوی کې داسې ورته شیان چې دغې زوی کې به جمع کوو دا به بیا په ټولو باندې تقسیمېږي مزدورۍ نه علاوه چې دا یې لګیا شول چې څه شی به ورتل هغه به ولېته کې ده به جمع کول هغو به جمع کول څه وخت یې تقسیم وخت راغلل نو چې دا یې چې ولېته کې یو شیان چې هغې باندې الله نوما لیکلی وه چې دا یې چې دغه شی موتر وکړو هغه یې چې نه دا خو به تقسیمېږي چې مو مزدوره ده پکې لوړه یي پرونه ورته کوي چې دا د الله نوما دی دا موتر هغې چې ښه ورته ټول وایي چې مزدوره دا نه غواړي خوښی دا مزدوره موږ سره پاتې کېږي هغه سره ورته تقسیم کړو دا یو شی چې نوره څه شی چې نوره مې څه شی نه دی پوچا دغه یې به نوما دغه موتر وکړو دغه نوما وخواستې بس چا صفه کړې د جوت ته اچولې راوښوله چې شپې ورته وژه تله دا پروت ته او دا په خوب کې ویني چې ورته یای شي چې ذوالنون تو یې مو نوما خوښه کړله مو ته خوښ کړله سوچ کوه ذوالنون ته چې درجه میلاو شوې ده په دغې وشي باندې میلاو شوې چې تو یې مو نوما خوښه کړله مو ته خوښ کړله اینا پاس دا روان شول عراق ته اوس عراق ته دا په مخه باندې روان ده پیدل ورته چېرته څه میلوېږي چېرته څه پوڼې میلوېږي څه شی میلوېږي خوري دغسې لګیا ده چې یوه کلي ته ورسېدل کلي ته چې دا ورسېدل هلته کې دا وکتل چې په کلي کې څومره خلک ده ښځې نر بچي مشران نور خو پرېږده چې په هغه کې په بنډي باندې خلک ورخواستله یوه غره طرف ته روان دي چې الله خیر چې دا څه بلودو یوه کس نه یې پوښتنه وکړه چې دا څه دي ټول کله روان ده غره طرف ته هغه یې چې نن 14 شعبان ده او په غره کې یو بزرګ ده هغه ټول کول په د کوټړۍ کې بند وي که غور ده پته نشته په کې بند وي نو صرف 14 شعبان باندې هغه بهر روځي اوس دا ټول کله وې راون ده هغې نه ده وخوتي ښه دا یې لوړل ډېره مطلب والا خبره ده ښه دا یې لوړل دا یې په هغو پسې ده چې هلته کې څه وخت
ورسېدل اوس ټوله ریز دغه خلک تعبیر چلیږي او هغه نه دو غوړي هغه دو ویته کوي چې څوک ورځي دو ویته کوي بس هغه درومي دو ویته کوي هغه درومي چې اوس یو ظلمون پوتې شوال او دلته کې مزدیګر سترګه بسې کاژادو او هغه خپلې کوټنۍ ته ننوځي نو دا چې هغه چک شوال ظلمون ور چک شوال ویته چې حضرت اوس نو ما خو نه دته پاته شته نه غیلي دله ده چې ته چې حضرت چېته ننوځي یا خو زه شته یم ویر اغلال داسې لوس نه یې ونیول چې حضرت یا خو زه شته یم مو ته ده ووکړه هغه یې ته چې ظلمون په نوماوې کې ظلمون یې چا لوس نه نیوله زه یې تو غوندې بدلا یم ته چا لوس نیوله ظلمون ته درجه میله وه الله خپله پېژندګلي ورکړې وه نو یې ته چې اوس خو ته د الله لوس نه سه زه یې تو غوندې بدلا یم تو یې چا لوس نیوله ظلمون एकदम سره لوس وینا ارتاله کړ دا نه نواته اوس یې چې زکه سره چې د خوراک څنګه بندوبست یې چې هغه ته چې قتل مې یې چې یو زمرای روغلال په خولې کې خوراک ته وشادو چې او دیبو داسې الولا غوښه یا په سبا لوي چې هغه یې چې ولې ته کې د کوټانې مخ ته چې شېشوا نه لوړه نو چې دا چې وتا واره خوښ کړه غوښه باندې کړه بس په ظلم لوړه چې الله تعالی دته د خوراک لپاره یعنی زمرای مقرر کړ چې زمرای ته خوراک کړ نه ټول کو نو خبره ده داسې چې یو الله ټینګه موږ ته د کلمه دا یی چې الله ټینګه الله او پیژنه الله هر څه کوي او خپل ایمان په الله باندې جوړ کا او خپل منځونه دي چې کیم دي داسې جوړ کا چې تو ته په منځ کې برکتونه ترڅی چې کیم صاحب کرام تخته نو بیا به موږ ان شاء الله چې دا کې کامیابی وي او بل خبره چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه چې داس په جماعت کې نوس په چې یله ویل صاحب کرام سره نوستي چې که جنتی مکتونه چې اوس جماعت ته نوځي چې ټول جماعت گیټ طرف ته داسې دروازې طرف ته خیال شو چې یو کاس و روغلا چې جماعت ته وشا څه عبادت په کړای وشا بیا لوړه چې دوی مریض باندې بیا دغه سي چې هغه چې کا جنتی مکتونه چې جماعت ته نوځي چې هغه کاسي چې بیا روغلا هغه کاسو چې بیا خپل چې کیم عبادت کوي هغه وکړه چې بیا لوړه په درې مریض چې بیا دغه سي ولغه کاسه نه وته صحابه کرام داسیو چې هغه کې وداغه و چې دا عمل کیم کوي د درې ځله رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت بشارت ورکړه دا عمل څه ده نو عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه چې زخم به ریزم ګول کې راځو کله شپې مو تهجد کوي نو چې مو چې مو عمل کو ډیر غټ عمل ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی پنځه وخت ځای جامع سره موږ کوو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې کوو او ریزم یې رضاوي شپې مې تهجد وی او شپه د په ویشه باندې تیراو الله تعالی سره کوي بس راز نیاز ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مو متعلق خدا سره دی د متعلق دي چې نو دغه خاص خبره ده چې لوړل هغه کاس ته راغله وی ته چې یاره زخم فلور سره داسې کوي نشته باندې به ګور شو یا کای ته اجازه وي ته سره زه درې توشپې کول غوړم نو هغه ته به شای موږ په صلاح سره وشي چې بس ټیک ته وروشه چې ورغلل اوس ریس خو تیر شوای چې ریزه هغه عمل خو څه داسې نو دغه چې کیمل موږ د کول دغه موږ د کول رضای نه و چې مو رضا و چې شپې چې څنګه ستلو شپې وخت چې زه ته کسم چې دا خپل په کاټ کې پروت تا سبا یې مونږ درته شواله ځان سره او داسې وکړه مونږ وکړه او چې مو یې چلو ځن بستړی دې چې دا عمل نه کړه هغه چې کیمه باندې دا بخښای شي چې دوه مې رز نو بیا د کتال مې چې تکلیف نه خبره نه و چې شپه ته په ټوله شپه خوب کوه درېمه شپه چې تېره شپه مې ته چې بس الله حافظ زرغ ولا نه مې پلور سره څه جګړه و نه مې بل چا سره څه جګړه و زرغ ولا دغه شی دی پره چې هر ځله تفتیش وکړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم درې ریزه دا اعلان وکړ چې جنتی کا کس وي چې اوس په دروازې نه نوځي نو تبوي
نو موی چې زه تو اعمال وکړم نو تو کې خو هېڅ اعمال نشته، نو څرنګه چلله ته زه یېرېږي د مورې ژاړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې مې لمونځونه وي او شپې مې تهجد وي، زه ټوله شپه په ویښه تېره کړم او ته یې چې خپل خوب کوې، سبا یې لمونځه ته چک شي، لمونځ وکړې بیا یې چې بیا خپلې چارو پسې ځې. نو چې تو کې کوم داسې عمل ده چې موږ کې څه عمل نشته، مو ته پته نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ویلي دي. وایي چې ماشه مو ته چې اوکې بس الله حافظ، زه دنه وړم چې زه داسې وینم تله اجدار ته چې ودره چې مو تر یو شول چې یو داسې عمل په مو کې شته چې کیدای شي هغه واچي چې مو ته چې څه شي چې زه چې څه وخت څه منه زه د ټول خلک معاف کړم، د ټولو خلکو ته زه معافي وکړم چې چا مو سره څه بده خبره کړي، چا مو سره څه ترشه خبره کړي، چا مو زړه بد کړی، چا څرنګه چا زه ټولو خلکو ته معافي وکړم. وی چې وایي چې دغه هغه عمل ده که نه چې موږ یې نه کوو، دا هغه عمل ده چې موږ نور خلک نه معاف کوو. نو چې نو دغسې دا اکرام مسلم کې دغه شاعر سی کہ مجھے بل کا سکندہ جو بھی دوسرا ہے، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو ہم معاف کریں، ہم اس کو دل سے معاف کریں. وعلیکم السلام. ہم اس کے دل سے قدر کریں، اس کو معاف کریں. تو یہ دیکھیں آپ کہ ایک صحابی ہے، وہ دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، پوری رات وہ جاگتا ہے، اور ایک صحابی ہے جو پوری رات وہ نیند سوتا رہتا ہے اور نہ اس کے کوئی خاص اعمال ہیں، وہی نماز پڑھتا ہے جیسے اور لوگ پڑھتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بشارت دیتا ہے کہ یہ جنتی. اور جو پوری رات تہجد پڑھتا ہے، جاگتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، وہ دن بھر روزے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہوئے کہ اس کا عمل کیا ہوگا، کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی. تو جب اسے دیکھتا ہے تو اسے کوئی عمل نہیں ملتا ہے. پھر جب رخصت ہوتا ہے 3 دن کے بعد اس سے، تو اسے کہتا ہے تمہارے اندر تو میں نے ایسی کوئی خاص بات دیکھی نہیں، میں جو دن بھر روزے سے رہتا ہوں، میں جو رات بھر تہجد میں جاگتا رہتا ہوں، قیام اللیل میں، میرے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری نہیں سنائی، اور آپ کے بارے میں یہ خوشخبری سنائی ہے، تو میں نے تو کچھ نہیں دیکھا. بولتا میرے اندر بھی کچھ نہیں ہے. پھر جب وہ اسے رخصت ہونے لگا تو کہتا ہے ٹھہرو، مجھے ایک بات یاد آ گئی، شاید یہ ہے. بولا کون سی؟ بولا وہ یہ ہے کہ جب میں سوتا ہوں تو یہ جس کے ساتھ بھی میرا واسطہ پڑا ہے پورا دن، اور جس نے اگر کوئی ترش بات کہی ہے، میرا دل دکھایا ہے، یا جو بھی اس نے کچھ کیا، تو میں ان سب کو معاف کر دیتا ہوں. اگر اس عمل کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنتی کہا ہو تو کہا، نہیں تو اس کے علاوہ میرا کوئی ایسا کوئی خاص عمل نہیں. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ ہاں یہی عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم جب لیٹتے ہیں تو ہم یہ عمل نہیں کرتے. تو جو دوسرا ہے ہمارا، جس کے ساتھ دیکھیں مخلوق خدا ہے، کہتے ہیں کہ تم زمین والوں پہ تم رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے گا. ہم اگر کسی کے کام کے لیے ہم اس میں مشغول ہو جائیں کہ اس کا کام ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے کام میں لگ جاتا ہے کہ اس کا کام ہو جائے. اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اعتکاف میں تھے، مسجد نبوی میں تھے، تو وہ ایک بندہ اس کے پاس آیا کہ میری یہ حاجت ہے، اگر یہ کام میرا ہو جائے، آپ میری سفارش کر لیں اور میرا یہ کام ہو جائے تو بڑی نوازش ہوگی. اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کے ساتھ اعتکاف توڑ کے مسجد نبوی سے باہر. اب جب انہوں نے اعتکاف توڑ دیا تو اس آدمی کو یاد آیا اور اس نے پوچھا کہ حضرت آپ تو اعتکاف میں تھے، اعتکاف توڑنا یہ تو اچھی بات نہیں ہے،
کہ آپ نے میرے لیے اعتکاف توڑ دیا. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس قبر والے سے سنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا صاحب بھائی تھا. تو میں نے اس قبر والے سے سنا کہ جو کوئی کسی مسلمان کے کام کے لیے جائے اور وہ کام اس کا ہو جائے یا نہ ہو مگر وہ اس کے ساتھ کوشش کرے چاہے تو اس کو اللہ تعالیٰ 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دیتے ہیں. اور ایک اعتکاف، ایک دن رات کا اعتکاف جو ہے وہ آدمی کو 3 خندق جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے. تو اب 10 سال کے اعتکاف کو دیکھیں کہ اس میں کتنے اعتکاف ہو سکتے ہیں. 3600 اعتکاف. اس کو اگر ہم دیکھیں تو 10,000 سے زیادہ خندقیں دور فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو دوسرے کسی کے کام آنا چاہیے ہمیں. یہ نہیں کہ ہم خوش ہوں کہ دیکھو وہ ابھی پھنس گیا، اللہ کرے پھنسا رہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اور دوسرا ایک ہے کہ کسی مسلمان کے راستے سے ذرا رسا چیز ہٹانے پہ یہ بھی ایمان کا ایک شاخ ہے، ایک حصہ ہے. اب اگر ہم وہ نہیں ہٹاتے تو اس کا مطلب ہے ہم اس ایمان کے اس حصے سے دستبردار ہو رہے ہیں. مگر ہم لوگوں نے جو سمجھا ہے کہ یہ جو سب کانٹا ہے یہ تو ہم دور کر لیتے ہیں، یہ پتھر ہے یہ دور کر لیتے ہیں، مگر اس کے جو راستہ ہے اس میں ہم روڑے اٹکاتے ہیں. یہ ہم میں بہت بڑی کمزوری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک مذاق میں ایک دفعہ کسی نے کہا کہ یہ جو ہم لوگ ہیں یہ دوزخ میں چاہتے ہیں کہ کوئی دوزخ سے نکل نہ سکے. تو بولا کیسے؟ بولا ہم دیکھتے ہیں بھائی یہ بھائی دوزخ سے نکل رہے ہیں، فوراً اس کو ٹانگ سے پکڑتے ہیں اور نیچے پھینکتے ہیں. تو یہ ہمارے اندر یہ ابھی جیسے بچپن سے ایک چیز چلی آ رہی ہے. تو چاہیے کہ ہم لوگوں کو دوزخ سے نکالیں، پھینکیں نہیں اس میں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی کام تھا. دیکھیے کہ یہودی کا جنازہ چاہ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ تو یہودی کا جنازہ ہے. بولا ہے تو میرا امتی، جا رہا ہے جہنم میں جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تو صرف نہیں تھے نا، آج جو یہ 10 ارب انسان یہاں پہ ہیں ان میں سے ہم 1 ارب کے قریب یا 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی تھے؟ ان کے نہیں تھے، ان کی ہدایت کے لیے نہیں آئے تھے. اب یہ کلمہ ان تک پہنچانا ہے تاکہ یہ کلمہ ان تک پہنچے اور وہ جہنم کی آگ سے بچے. ہم نے خیر خواہی کرنی ہے، چاہے وہ ہماری گردنیں اڑائیں، ہم نے تو خیر خواہی کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوہ پہ صحابہ کرام کو بھیجتے تھے تو اس کے جو لیڈر ہوتے تھے، جو کماندار ہوتے تھے، ان سے کہتے تھے سپہ سالار کو کہ دیکھو ایسا ہی حملہ نہیں کر دینا، پہلے ان کو دعوت دو، ان کو کہو کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ. اور اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر ان سے کہو کہ بھائی اب تم جزیہ دو، ٹیکس دو ہم کو، تب تم امن و امان میں رہو گے. ہم تمہاری گردنیں نہیں اڑانا چاہتے. مگر اگر وہ ایمان بھی نہیں لاتے، جزیہ بھی نہیں دیتے تو پھر ان کے ساتھ لڑائی کرو. یہ 2 چیزیں پہلے ایمان کی دعوت. تو ہم نے تو دوسروں کی خیر خواہی کرنی ہے، دوسروں کی طرف ہم نے اس کلمے کو پہنچانا ہے. کیونکہ وہاں پہ پھر یوم حساب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کن نظروں سے کریں گے. وہ جب اتنی ساری مخلوق کو جہنم کی طرف جاتا ہوا دیکھیں گے وہ تو ہم سے کہیں گے کہ کیا تم میری امتی نہیں تھے؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ کیا اس میں یہ آیت نہیں پڑھی تھی کہ میرا یہ کام ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، میرا اور جو میرے پیروی کرنے والے ہیں ان کا بھی یہی کام ہے. کیا یہ آیت نہیں پڑھی تھی تم نے؟ تو ابھی نماز کا ٹائم، اذان کا ٹائم ہوگا، مغرب کے بعد بھی انشاءاللہ بات ہوگی. اور آپ لوگ بیٹھیں، اگر کسی کا وضو نہیں تو وضو کر لیں، دعا کر لیتے ہیں. اللہ جو ہم نے سنا یا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.